او په روایتو کې راځي چې په بیت المقدس کې یو زنانه وه، هغې به د رجب په هره ورځ کې 12,000 ځل به سورت اخلاص دا به ویلې. 12,000 ځل. مونږ ته خو 2 ځل 3 ځل ویلم ګران شي. د سورت اخلاص ډېر برکات دي. د سورت اخلاص ډېر برکتونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، صحابو ته فرمایي چې تاسو له د قرآن مجید د 3 حصه ونښیمه. صحابه ووی چې ولې نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې سورت اخلاص د قرآن مجید 3 حصه ده. نو دغه زنانه به د رجب په هره ورځ باندې به عبادت کولو او د شپې به عبادت کولو، چې کله دا او 12,000 ځل به چې کوم دی هغه به سورت اخلاص ویل. دا چې وفات شو نو د دې به دغه وخت کې د رجب په دې میاشت کې به دې د وړۍ جامې اچولې وي او دغه وړۍ جامې دې خپل زوی ته وصیت وکړي چې دا به زما سره هغه به خښې. زوی چې کله وفات شوه د مور په وصیت عمل اونکو، په بهترین کپړو کې جامو کې لباس کې ورته چې کوم دی کفن ورکو او دغه د وړۍ هغه جوړه هغه جامې هغه یې ترېنه پرېښي. چې کله دفن شوه د شپې مور ویني او مور ورته وایي چې بچیا زه ستا نه ناراضه یم او ستا نه خفه یم، تا زما په وصیت باندې عمل ونکو. دا زوی راپاڅېدو، امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي چې راپاڅېدو او رالو چې دا کپړې به د مور سره په قبر کې ښخې کړم. چې قبر یې وسپردو، مور یې په قبر کې ونه موندله. ډېر پریشانه شو چې زما مور هغه قبر کې نشته. یو آواز کوونکي ورته آواز وکړو چې ای بنده د پریشانۍ خبره نه ده، دا د تعجب خبره نه ده، دا زمونږ فرمان دی چې کوم بنده د رجب په میاشت کې زما عبادت کوي هغه الله جل شانه چرته م یوازې نه پرېږدي، هغه الله نه یوازې کوي. اوس موږ او تاسو سوچ وکړو چې موږ او تاسو ته الله جل شانه دا میاشت هغه راکړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د دې میاشت کې دعا کوله چې یا الله د رجب په میاشت کې مونږ له برکت واچې، د رجب په میاشت کې مونږ ته برکت واچې. चैनल की अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन भी दबाएं ताकि बज़रिया नोटिफिकेशन हम आपको आगाह कर सकें। शुक्रिया।